أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. बसूरत सूरती स्वाद दमकी सूरत से ताल्लुक दनाजिरी दो पैतिबार हम बसूरत नंबर 38 थी चिपुख्तों की वर्तमंगा वकम सलीफ और नाजिल शवी दे पस द सूरती कमर और द तरतीब पे एतबार से हम द सूरत नंबर 38 से पस द सूरती स्वाफात वजह तस्मिया अव्वलनी आयात की मौजूदा दा नुदागिर पर मुनासिबत सरा द सूरत नामे के खुदा सूरती स्वाद और देतवे तस्मिया द कुल प इसम द यौजुसर द माकबल सूरत सरा पगड़ो तरीको बांधे रब्तुन दी पागर रब्तुन के यौ रबत दादे चिमख की सूरत की हिजस द चुनशवी मखलूकात जिक्र शु न उस पदी सूरत स्वाद की तरक्की दा चिवाजे आजज ना बल्कि बाहुई बांधे तकलीफुना और मसाइब हम रागली नो दे द वजना द स्वाफात न उसको सूरत स्वाद राव द्वेम वजह दादा मख की सूरत हम शुरू प कसम बांधी नो दा सूरत हम शुरू गई प कसम बांधी नो दे द वजना द स्वाफात न उसको सूरत स्वाद राव द्वेम वजह दादा मख की सूरत प आगाज की हम तरगीब इलल कुरान और ददी सूरत प आगाज की हम तरगीब इलल कुरान की तो ददी द वजना द स्वाफात न पस सूरत स्वाद राव सलोरम वजह दादा मख की सूरत पाखिरा की मसलद तौहीद बयान अशवा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नुस पदी सूरत की जोरन वर्कई न मनून को लपारा नु ददी द वजना द स्वाफात न रुस्तो सूरत स्वाद रावा नूर हम बलाशे रब्तुलनी दावद सूरत उबतिनु बिल मसाइब चुनशो मखलूकात बाते तकलीफुन रागली मसाइब रागली परेशानी रागली दजानना तकलीफुन नशुलरे कोले दजानना मसाइब नशुलरे कोले दजानना अग परेशानी नशु खत्म वली नु दावद सूरत उबतिनु बिल मसाइब और खुलासा या तकसीम नु सूरत पद्रियो बाबू नु तकसीम दे अव्वल बाब आयात नंबर 17 पूरे द्वेम बाब आयात नंबर 17 पूरे और द्रेम बाब आखिर पूरे दा तकसीम दे उस दादरी वाला हिस्से
اولنی حصہ پولس آیتونو باندې مشتمل ده. پدې کې اول صداقت د قرآن دی، دویم نمبر صداقت د نبی آخر زمان دی صلی الله علیه وسلم، او دریم خبره تخویف دنیاوی د پاره د منکرین. بس دا درې خبرې. دویمه حصہ آیات اتلسم نا 1:70 پوری دا، یو کم درینی مشل. پدی حصہ کی عجز دا انبیاء علیہ السلام بیانی او داغی سرسرا تخویف اخروی او بشارت. او دریمه حصہ دا 70 نا آخر پوری دا، پاگے کی واقعہ دا آدم علیہ السلام او دغ شانتی نافرمانی دا ابلیس او سبب دا تذلیل دا ابلیس بیانی. دیسا صورت تکمیل تورسی. امتیازات خو بلا شیدی، دا صورت ممتاز دی اے پا امتحان دا داؤد علیہ السلام باندی. دا صورت ممتاز دی بخاص امتحان دا سلیمان علیہ السلام باندی. دا صورت ممتاز دی اے پا امتحان دا ایوب علیہ السلام باندی. اے دا شانتی دا صورت ممتاز دی پا دی خبر باندی چی نبی علیہ السلام عالم الغیب ندی دا برا چی کم برا معاملات تی دا غینا خبردار ندی. او دا سی چنور راولی نو بلا شی امتیازات جوری. نو دا مختصر غوندی خلاصه دا صورت وا. نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سعود اللہ بہتر پوئگی پمراد. بس سعود اللہ بہتر پوئگی پمراد. اس علماء خپل د ذوق او د شوق مطابق دغه کړلی، خو آخره کې بیا هم دغه کوي چې الله اعلم الله به خپوي. نو هغه طرف ته سلو اے په شروع کې ویو صاد الله پوره په مراد والقرآن شاهد قرآن ذکرها چی خاون دا نصیحت دے، چی خاون دا نصیحت. بل الذین اضراف کو متعلق کی معذور دے ما بقیا موضع شبہات. دا عبارت براو باسی ند پاتے خلق لرا زید شک دا شبی. ند پاتے خلق لرزید شک و دشبی. بل الذین بلکہ آغا کسانا کفرو چی کفر ای کرے دے فی عزت و شقاقا پتکبر کی دی و شقاقا او پا دشمنی کی دی. پتکبر کی دی او پا دشمنی کی دی. کم احلقنا سمرا حلاکریو امنگا من قبلیم مخی دبینا من قرنینا دا پیڑونا فنآتاو پس بیادوی چغی وحالی. فنآتاو پس بیادوی چغی. تفاصیر والوی گانا فنآتاو بیت توبا چغی وحالی پر توبو باندی چی زما دی توبی زما دی توبی زما دی توبی. نو بیا چغتا کی پس بیا دوی چغی کرے اے بیت توبہ پا توبیو باندی سر شو. او دا توبی زان لیا وقت دیگا نا چکل آغا وقت تیر شی نو بیا کتا دیری چغی و باسی نو بیا آغا فائدہ نورتے. ورپسی ہوئی والآتا ہین آمناسا. دا لام چی دے دا مشابی بلائسا او دا تا چی دا بازوی دا تانیس لپارا دا او دا پارا دا تاکید دا او بازی وینا دا تا زائد دا. دا تا صدا زائد. صحیح دا جی سوک کی زیادہ کئی او سوک دا تانیس لپارا گرزی او چی دا تانیس لپارا گرزی ویدا دا پارا دا تاکید دا.
لپاره د صدا د تاکید والآتا حين مناسا نو وخ د وخت د خلاصي نو وخ د خلاصي دوی چې راځي مګونه کنه نو دا وخ د خلاصي نو ځکه یې وی والآتا حين مناسا او نو دا وخ د خلاصي واجب او تعجب کوي ان جاءهم چراغ ابيتا یو يرون کیا منهم تدید جنسنا اے من جنس البشر لکه تفسیر غرائب القرآن والوی اے تدید جنس د بشر وقال الكافرون وی کافران هذا ساحر دا جادوگر کذاب او درو جند ایلوی معاذ اللہ سوچو کا جادوگر دے درو جند ایلوی اجعل الالہا علماءوی دا دی آیات پا شان نزول کی یا ابو جہلو دغا شانتی خطبہ و شیبہ امیہ وغیرہ یو سو کسانو جرگا پختو کې د مونږ جرګه وي اردو والو ته وفد وي داراله د نبی علی السلام خواله ابو طالب په کوم ناس ابو طالب او دوی ته ویناو کړ چې ګورا دې منکا کده د مال پکاریا غبول ورکو قسمت مکه پکاریا غبول ورکو کما شرط غواړي غبول ورکو اګنه سجینې مینه غرض نو هغه دی راتو خو سره هغه بوله دغه کو چې څه دی غواړي او ته بس کې نور مکه وداسي زمونږ د الہو تسبح مګورا زمونږ د الہو سپک موایا نبی علیہ السلام ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم چې هغه ومنه د عرب چې سدي دا بستاسو خادمان شي بادشاہان بستاسو خادمانی اے عرب سکای دا عجم بوم ستاسو نوکرانی پدی که ابو جهل دا مری دا سی خرنگوانی کرا بیه یوانا لس راتا ہوا ہے نبی علیہ السلام اینا یوا بیسدا یقولو لا الہ الا اللہ چی سنگ داوی فورنوی بی اجعل الالہا آیا گرزی دے گن خدایانا الہ واحد الہ اکیو دانو راسی دی تے خود کیو ہے تے زدی دے اجعل الالہا آیا گرزی الہ گن الہ واحد الہ اکیو ان هذا لشيء معجب شیخ القرآن دا پنجبی بمانا کولا ان هذا یقینا دا یو شید عجیبا عجاب اغبی عجیبا اور شیخ غلام حبیب سے رضی اللہ بخیاو مانا کولا ان هذا لشيء یقینا دا خبر عدد عجاب اپرد اپرا اب اوپر خبر سیدہ جی اے راوان چولا وان قل اقل ملوحا راوان چولا مشرعانا منهم دبینا ان امشو فعل معذوف دے قالوا لغیرهم اوی نور اوتا ان امشو چیزائی زائیها واسبروا او کلکشئی علی آلہتکما فا عبادت تخفل دا آلہو باندی ان هذا یقینا دا یو شید یراد چی دی غالی یا دویم امانا ان هذا لشیئن یقینا دا یو خبر دا چی ارادان کڑی شوی دا کشرانو تی زی کار تو پریده دا لیوانے دی او یقینا چاچی حق ویلی او چاچی رشا ویلی خلقو تا لیوانی ویلی خلقو تا سویلی لیوانی اگا معصوم چی جڑل کنا نو مور ورطی ولی داری ویزی رشا ویم خلق ماوی اگا تاسا خبر دا تب رشا وی خلق بتاوی اگا یاو دخت خبر دا
دا خود منلو نه ده هغې نه دغه خبره ده وي زه نه منم وي که ما تا ته رښتیا ووایې ته به هم ما وایې دا څنګه کېدی چې ته ما ته رښتیا وایې زه به تا وم یا دقه ده وي څنګه وي زه تا ته دا وایم چې زما پلار مړ دی ته کونډی نو دا شونډې او دا سترګې سره سرې توری نو چې پړاو شو په دې ما خوله سپېړه را پرېښوله ایمانه چې زه رښتیا وایم خلک ما وایي نو چا چې رښتیا ویلي خلکو ته لیونی ویلي خلکو ته څه ویلي لیونی نو ځکه یې دی وایي ما سمعنا ندی اوریدل منگا بهادا پدی خبرا فی الملت پا ملت پدینا رستنی کے یادا سے ہوا ما سمعنا ندی اوریدل منگا بهادا پدی خبرا پا یوتینا پا ادیانونا مخو پا یوتین کی دا خبرنا کائی دا ځان نه جوړه کړي اته ځان نه لګیا دي ان هادا ندی دا خبرې دا مگر دروغ د ځان نه جوړي مړو اوس سوال دی خدای مشرکینو انزلا آیا نازل شوه دی په دا باندې ذکر من بیننا زمنګ په ترمنځ کې خالی دیو بس نور څوک نو په دې لبیلا خالی په دو ویراله آی په د خالی دا قران راغی لکه څنګه چې باجی وی کنه وی ولې باجی دې پوی دا نور مونیان نه دي دا نور نه دي نو دغه شاته دی عجیب خبره ده دا خالی په د باندې دغه او بیا زمنګ په ترمنځ کې چې خانان موجود دي او ډیرانه نوابانه مالداره ادا یتیمه نو قرآن سا عجیب جواب ورکی بل هم فی شک من ذکری بل اضراف هم دے پدی کی جواب هم دے او تسلی هم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی زمان محبوب دشمنی اصل کی تاثر ندا دشمنی اصل کی زمان دا توحید سر ندا چی کم ٹیم کی تا دا مسئلے توحید پرچار نکو تر آغا ٹیم پوری دوی تا تا صادق وی دوی تا تا امین وی او تاسو به امانتونه خوله خو چې کله ما ستا په سر مبارک باندې تاج د نبوت کې خود او تا خپل په جبه مبارک باندې د مسلې د توحید پرچار شروع کو نو دوی مخالفت شروع کو نو پوښه چې دا دشمنی د تاسو نه دا دشمنی زما د توحید سره دا دشمنی د چا سره زما د توحید سره نو ځکه یې وی بل هم فی شک ما بلکې دوی په شک کې دي من ذکری زما د توحید نا من ذکری زما د توحید یا بل مانو کا من ذکری زما د کتاب نا بل راول خبیا بلکې ند سکل دوی زما عذاب ند سکل دوی زما عذاب ام عندهم والجواب تا ګورا دا نبوت دا خو خزانه ده د الله د خزانو دا کتاب دا خو خزانه ده د الله د خزانو نه نو ځکه یې وی ام عندهم آیشته دوی څخه اختیار د خزانو د رحمت او د ربستا شته دوسره سے اختیار اینو زلال شي بندي العزیز چې زرا ورد الوهاب چې بخون کې دي بل جواب ته ګورا عملهم آیشته دوی لر اس اختیار پر اسمانوں کے والارض او قطع پسمکوں کے وما بینہما او آغا چدوی پترمیز کی دیا پس ادھی خیجی پا اندر پایوں باندی یعنی فل اسباب پا اندر پایوں باندی یا فل اسباب پا خپل طاقت باندی پردوخی تکم دینا چدا خزانہ رازی کانا آغا دی بندی چل او دیکھیجی جندون دا خبر دے مبتدا والعباسا ہم دغا لخکر گوٹے دے دغا لخکر گوٹے دے لکه څنګه جی کنه یا لکه دغه یو تصغیر چرا بالکل دغه لخکر گوٹے
नुज़काई दे विदगा लखकर गोटे दे हुन आलिका पमेदान द मुकाबला की हा शिकस वरकड़े शवे दे मिनल आदाबी तडलूना कज़बत क़ब्लहुम तकज़ीब करे मक्की दीना कौम द नूह अलैहिस्सलाम द हजरत नूह अलैहिस्सलाम व आदुन औ आदियानु द हूद अलैहिस्सलाम व फिरऔन ज़ुल औताद औ फिरौन चिखावन द मीखुन वाला द मूसा अलैहिस्सलाम व समूद औ समूदियान द सालिह अलैहिस्सलाम औ कौम लूत द लूत अलैहिस्सलाम व अस्हाबुल ऐका औ खावंदान द बाणा शेख गुलाम हबीब से खावंदान द बाणा और जमन शेख द पंजुबी व अस्हाबुल ऐका ए खावंदान द जंगई वाला हां जंगई वाला और दा माना बोला उलाइका फी तगआदी डाली उलाइकल अहदाब तगदी डाली अगोरा ए कौम नूह हुई इशारा से तकी कसरत था तो गोरा कसरत द चा ज्यादा हो और नूह अलैहि सलाम तो गोरा मगसल शु ज्यादा होए चरतलाड़ हां ए वाद उनकी इशारा दा कुव्वत जिस्मानी था हां नुसुशुए चरतलाड़ व फिरऔन ज़ुल औताद ए इशारा दा बादशाह था हां नुसुशु ग बादशाहाना चगत्रप की बवहले चरतलाड़ हां ए दग शांति व समूद ए इशारा दा सनात ता चलुई में कारीगरू नुसुशु ग कारीगरान हुए चरतलाड़ हुए ए व कौम लूत की इशारा दा सता ए जहालत ता अगर जाहिलान अगर चरतलाड़ हां अगर जाहिलान चरतलाड़ और वह अस्हाबुल ऐका उस पर दिख इशारा गाना न दे खावंदा न माना न इशारा से जदा पाते देखो इशारा तो गुमाते न हो सही बशरी नो कौम इनो की इशारा दा कसरत वाद की इशारा दा कुव्वत जिस्मानी था व फिरऔन इशारा दा बादशाही था व समूद की इशारा दा सनात था कारीगराई था व कौम लूत की इशारा दा जहल था ए व अस्हाबुल ऐका अमानत इंशाअल्लाह सब सही तो जी नुवर पसी हुई इन कुल्लुन नबी इदा तोलो इल्ला मगर निस्बत तदरूह करे वहां रसूल आनोता फहक इकाब पस उलगीद पदी बांधी जमा अजाब पस उलगीद पदी बांधी जमा अजाब वमा यंजुरून हाउला इंशाअल्लाह अल्लाह जुमरा के सब पस उदी फिल असबाब में दो माने करे अंदर पायो बांधी जिनु वर्त सेड़ई हुई सो वर्त पाछम हुई और बे माने फिल असबाब बखबल ताकत बांधी दो हम बराव बासे माने नीता का यो लखकर गोटे महजूम माना हुनालिका परमेदान द मुकाबला की महजूम देगा ना शिकस वर करे शवे दगा यो लखकर गोटे हुनालिका परमेदान द मुकाबला की मखे टाटा के सरे शिकस वर करे शवे दलोना नो अल्लाह का बुनियाद ज़मीन का दर्स पाक दरबार से कबूल मंजूर बिलखुसूस हमारे मौला अल्लाह ताला ज़मीन दरिया में खुद ताला ज़मीन के तमाम असातिज़े किराम और शुरूक ताला तो तमाम अहले हक उलमा ताला तालिबात ताला स्तासुर ताला और स्तासुर मौला ताला और दरिया में खुद ताला और ज़मीन ताला ज़मीन का अहवालात ताला ज़मीन के वालों ताला ज़मीन का कोई वालों ताला अल्लाह का गुज़र के ज़रिए निजात दरिया अखलास है ज़रिए बखाने और बरकत
او چې څومره مسلمانان د دنیا د وسه شوي الله دې ټول بخښنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول شفا کامله او صحت کامله ورکړي بیا خاص کر زموږ یو ښایسته عالم او بهترین عالم بالکل ساده انسان دی د بڑے مولیانو کې دی مولانا شفیق الرحمن سے اگر بیمار دی دغه لپاره خصوصي دعا کوي چې الله دې شفا کامله ورکړي الله دې صحت کامله ورکړي الله دې د خپل د بچو خوشحالي نصیب او دغه شانتي زمونږ د ملګری دی د کور والا بیمار دی دغه شانتي زمونږ مصطفی مولوي صاحب دی دغه لپاره دعا کوي او کټیم د صحیح مونږ ته پکې دعا کوي چې الله دې موږ شفا کامله صحت کامله راکړي او الله دې موږ ټول ته د بچو خوشحالي نصیب او چې څومره پریشان دي الله دې ټول پریشانی په خوشحالي بدل کړي او چې څومره بې اولاد دي الله دې ټول جوړي د اولاد نعمت پیدا کړي چاچی نارینه اولاد دي الله دې ابو جوړي د نارینه اولاد د نعمت پیدا کړي او چې کوم اولاد والے دي الله دې اولاد څنګه د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین صفایا جوړ کړي الله دې موږ ټول ګناهونه معاف کړي الله دې موږ ټول خاتمه ته ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځان کړه دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې موږ ته جواب جاری او صالح واخر دعوانا